گناه دا الله زمون په گناه معصومان منیسا الله زمون په گناه نن حشرات الارض ته تکلیف ته الله زمون گناهونو نمون توبه وباسو الله خدا حالت بدل کړ. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، منبر باندې ولاړ دې دعا کوي، وی چې ما وکتل نو اسمان کې بالکل وریز نه و، بالکل چې نبی علیہ السلام ته باندې چې وی چې دعا وکړه وریز نه و. وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا شروع کړله، وی زما دې د الله په ذات باندې قسمی چې په اسمان کې د غرونو په شان وریز رااله، ما لیدل چې د غرونو په شان وریز رااله او باران شروع شو. وی ما کتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر لنا نورا کو شوی چې ګیرې د اوبو لمده شو، ځکه خو به کچه جمعاتو باران براغې نو اوبه به راوڅڅېدلې، نو د رسول الله مبارک ګیره لا د منبر نه نو راکوز شوی چې لمده شو. وی باران ورېدو، سبا بل سبا بل سبا بل سبا باران ورېدو، بل جمعه راله او باران ورېدو. احادیث مبارکو کې راځي وی اق باندې چې یا بل تن راغې نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیب دعا وکړه، کورونه وران شول، د الله حبیبه کورونه وران شول، اونړېدل، ډېر باران وشو. د دواړو جهانو سردار لاس اوچت کړل، وی اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم حوالینا ولا علینا، یا الله دا وریځې نه دي دا باران، دا اطرافو ته بوزه، حوالینا ولا علینا زمونږ نه یې واړه. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي انبیاء معصومین، انبیاء د گناه نه پاکی قبل النبوت او بعد النبوت. وی چې نبی علیہ السلام دعا کوله، وی ما کتل دی اسمان ته چې دا وریځ داسې په اپله روانه شوله، په اپله تلله، او د تالاب په شان دا مدینه منوره ته داسې سپینه پاتې شوله، ګول ګول هې وریځ ټوله اطرافو ته لاړله. نبی علیہ السلام به داسې اشاره کوله، وریځ به تلله ټوله اطرافو ته لاړله، وی داسې د تالاب په شان دا مدینه منوره ته خالي شوله او بارانونه سیډونو ته ورېدل. وی دومره بارانونه په سیډونو وورېدل چې هغه ناوګۍ روبېدلې مدینې منورې ته اوبه راغلې، دومره بارانونه وورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړله. مونږ وایو رب العالمین مونږ هم د هغې محبوب امت یو چې هغه په منبر ولاړو، وی الله یا الله باران وکړي، الله چې په منبر ولاړو باران دی راوست، الله مونږ هم د هغه امتیان یو. کریم الله په مونږ باندې باران راووروه، کریم الله مونږ باندې باران راووروه. علما وی دا دعا غواړئ، اللهم انزل علینا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء. الله ته غنی او مونږ فقیران یو، الله دا زناور خړوب کا، دا انسانان خړوب کا، الله مونږ باندې باران راووروه. نو ټول استغفار ته متوجه شو او د استغفار سره سره د الله نه دعاګانې وغواړو، نو په دې وړو وړو ماشومانو به الله باران وورئ، په دې نابالغه معصومو بچو به الله باران وورئ، او دی به د تکلیف نه خلاص، دی به د تکلیف نه خلاص. علما وی عشرونه په صحیح طریقو سره ادا کوئ چې الله بارانونه وورئ. عشرونه او زکاتونه که د چا په ذمه پاتې ادای کوئ، ادای کوئ، ادای کوئ. مسلم شریف کی روایت تے وی یو کس ویزه زنگل کې ولاړوما، وریځ رالاله او وریځ ته الله وی اللهم اسق حدیقة فلان، اے وریځ لاړه شه د پلان کی سړي باغ اوبه کا،
وی د وریځې نه مې دا آواز واورېد اللهم اسق حدیقة فلان ای وریځې لاړه شه د پلانکي سړي باغ اوبکه وی هغه وریځ روانه وه وی زه ورسره م روان وی لاړله یو ځای ته راجمع شول یوه کاړجنه ځمکه وه په هغې باران راوورېده او هغه اوبه په یو لښتي کې روانې شو زه اوبو پسې روان وم چې روان وم مخې ته لاړم نو یو باغ دی سړی پکې لګیا دی اوبه هغې باغ ته ورغلې سړی لګیا دی او باغ اوبه کوي اوبه ورغلې ما ورته وی چې مسموکه یا عبدالله مسموکه ای د الله بنده ستا نوم څه دی ستا نه څه نوم دی وی ما ته یې نوم واغست چې زما پلان کې وی اقه نوم یې راته واغست کوم چې ما د وریځې نه اورېدلی وریځې ته چې مې کوم نوم اورېدلی ما ته وی چې زما په نوم څه کوې ما وی د وریځې نه مې دا نوم اورېدلی او ما چې ته هغه وی اقه نوم یې وی ما ورته وی چې ته څه عمل کوې چې ټوله ځمکه کې باران نشته وریځ راله او الله ورته ستا نوم واغسته او ستا په ځمکه وورې وی ما ته وی چې کله زما دا باغ میوه وکي که نه نو زما طریقه کار دا دی چې کله مې باغ میوه وکي نو زه دا 3 حصې کما یوه حصه چورلټ د الله په لار کې صدقه کما دویمه حصه په خپلو بچو په اهل و عیال ولګومه او دریمه حصه په دې باغ باندې دوباره ولګو نو الله په ټیم باندې زما په باغ باندې باران وري په صحیح طریقې باندې عشرونه ادا کو او ورسره صدقې ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی اے تاجرانو اے د تجارت خاوندانو وی تاسو چې بیې کوئ نو په دې کې کله ناکله قسم راځي کله ناکله پکې څه راشي او کله پکې څه نیمچه غونته دروغ راشي نو وی دې بیو کې څه نه څه خبرې راځي نو وی اے تاجرانو دا بیم په صدقو پاکې کوي په صدقو یې پاکې کوي وی اے تاجرانو صدقه د خپل مال نه ورکوئ نو که بیه کې کم قسم مسم راغلی نو دا به د هغې کفاره کېږي او الله به مالونه پاک نو که د باران صحیح معنو کې غواړو نو استغفار او صدقه استغفار او صدقه او د الله نه دعاګانې غواړو ټول نن الله ته متوجه شو دې ماشومانو ته وایي دا خو پاک دی وایي بچو استغفر الله ربي من كل ذنب دا لوی خواسي نه وایي دا لوی نه وایي بچو تاسو دا آوازونه وکئ معصومې بې ګناه ژبې م دي نو الله به یې په تاسو راووایي